کوشش کوئ ځای راځئ یقین وکئ نه به د څه کړي نه به د ولا وظیفه کړي او نه به د نور څه کړي ستا په زندګۍ کې به الله تبدیلي راولي ستا په زندګۍ کې به مکمل تبدیلي راشي ته به خپل هغه محسوسې د خانقاه ماحول کې الله یو برکت خیر الله تعالی په دې کې خلکو ته هدایت کوي د خلکو زړونه نوراني کوي ډاکټران په خپله باندې دی خواله راځي چې خلکو له خو علاج کوو خو په خپله مریضان یو مونږ ته دا تکلیف دی دا تکلیف دی دا تکلیف دی اوس زه چې راتلم یو ډاکټر صاحب ناست وی افغانستان نه راغلی یم لوی لاور نه اوس صرف دی له رالم اوس هم لګېدی شوي وي یم پاتې وی بیعت کوم زړه مې وی بې کوره دی بې قراره دی سکون نشته اطمینان نشته ما پیسې وي پیسې ډېرې دي خو دا نشته ما زه درنه ځان نه نه غواړم پیسې دې تا لرئ خو الله دې درله سکون درکړي ما دلته څه له راغلی سکون پسې راغلم بیعت پسې راغلم چې بیعت وکړم د لوی لاور نه راغلم مجالسو د ذکر کې ناسته کوئ طلباو په خدمت کې عرض کوم په مدارسو کې ګورې سبقونو سره سره اعمالو له زور ورکوئ منځونه خپل صحیح کوئ د منځونو نه وروسته دعاګانو کې د ژړا چل زده کوئ د الله نه وغواړئ الله رب العزت د ټول هر څه رب دی خالق دی مالک دی رازق دی د قدرتونو خاوند دی چې کله ته وغواړې ای طالبه زما دې قسم په خدای دا بند سینه به دې الله رب العزت په دعا باندې په ذکر باندې او د چا په فیض باندې او توجه باندې داسې کلاو کړي چې کم علوم د استادانو سره دي الله به دې هغه ستا سینې ته راولي زمونږ شیخ صاحب رحمت الله علیه به یو وظیفه خوله د روزانه د یاداشت او د حافظې لپاره زه حیران شو یقین وکړئ چې ما سبق نی ویلی انو زه هغه اول کې ووم او چې هغه مې نی ویلي سبق نشم ویلی او چې هغه په منځ کې رایاده شي زر زر غلی شم او طالبان پوه شي چې هغه وظیفه کوي مختصر ده نو په هغې باندې د حدیثو کتاب وم الحمدلله که تقریر ته کښېنوم سحر کې ووم هغې کې دا ټولې دعاګانې شته خو دومره لوی اثر دی پکې چې کله هغه وایتونه پکې هم شته دعا د احادیثو پکې هم شته یو د کارډ د هغې کې ملاویږي کتابچه له هغې کې هم ملاویږي بس چې هغه دعا ولولئ طالب بیا کینی دا غزر اللہ تعالی سینه بالکل کلاو کی بالکل اللہ تعالی سینه کلاو د نورو حضراتو دکاندارانو ملازمینو او د دک شانرونو په خدمت کې عرض کوم چې د الله نوم ډېر اخلئ استغفار وایئ درود شریف وایئ کلمه تمجید د درېیمې کلمې ذکر کوئ شبې جمعې ذکر له چېرته تللی شئ هلته ځئ هر څه کې حصه اخلئ د ښو کارونو کې هر ځای کې چې یئ نو بس حصه اخلئ د عطار د عطرو مثال دی الله تعالی به درته خیر درکوي وخت د ماښام دی وخت تیر شو اذانونه شوي دي دلته هم انشاءالله اذان کېږي په دغه څو خبرو باندې اکتفا کوم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین وما علینا الا البلاغ السلام علیکم ورحمة الله